بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ به وئ. کومه یوه داسې حالات نه روانه دی چې هغه کې کوم طرف ته کسې ظلم، جبر، بربریات هغه به تاسو ته نظر کې راځي. موږ که سوچ وکړو دلته څومره چې هغه شیعه دی، سني دی، څه نه څه مسالې دوی ته جوړې دي، څه نه څه مشکلاتو کې دوی دي، څه نه څه تورو تیارو کې دوی چولي دي. کله دوی ته جنګو پلانینګ، کله دوی ته لاره بندولې پلانینګ، کله دوی ته نورو ایشي چې کوم دي مسالې دي هغه ورته جوړه کړي. دا ټوله ایشو چې کوم دي دا انبار یې په دغې ضلعکور مې کوم شاه سني دی دوی باندې اچولی دی او هغه نه چې کوم دي نه دونه شیعه خلصېدای شي، نه دونه سني خلصېدای شي. دې خلصېدلې ایک یوه طریقه دی چې هغه نن نه موږ اپنو کړو نو دا ټول هر څه به ټیک ټاک شي. ما خپل سوچ دا شي دی کیدای شي تاسې سوچ دینه مختلف وي. هغه دا څه رڅوی نن نه بعد مونږ دا سوچ وکړو یا مو دغه شي باندې کار وکړو چې زه نه شیعه یم، زه نه سني یم، زه نه لکمنخیل یم، زه نه اشلفزانه یم، زه نه بګن والا یم، زه نه سادې والا یم، زه صرف پښتون یم. نن نه بعد زه صرف پښتون یم. نن نه بعد صرف نشنالیزم باندې به زه کار کوم، صرف پښتونوالي دپاره به زه کار کوم. نه دې دوران کې زه یې نه ملا منم، نه یې زه یې بل چا منم، نه یې زه بل چا منم. صحیح دی، مذهب چې کوم دی هغه به خپل کوو، واجبات به خپل کوو. خو که مو دغې کورمې کې په پښتونوالي باندې کار وکړو یعنې یو شو، که په سادې کې یو پښتون قاتل شي یا هغه سره ظلم وشي څه د اپر کورمه لپاره چې نور والا کاس په کار دی هغه باندې زړه خفه شي. په کار دی چې باره کورمې کې یو کاس کا څه تکلیف دی ورته قاتل شي یا بل مړل څه مسله دی، په کار دی کوزه کورمې والا څه پری والا یا بګان یا لنه A to Z دغه په کار دی زړه ونې باد شي. کله د پښتنو خبره راغله، کله د پښتون خبره راغله، نه هغه کې ته خپل مذهب کوه، هغه کې بیا نه جبر وي، بیا هغه کې نه بربریات وي، نه هغه کې پر تشدد واقعات به کېږي، بیا به مینې محبت سره وخت تېروو. او ته کسه څه دا علاقه د څنګه هغه کوي ترقی کوي، ته کسه دغې علاقې نه څوره افسران وځي، ته کسه څه دې علاقې نه د څه مډل خلک وځي. دې یو مثال زه دیر کوم څه د تیر شو کوم PMS کوم رزلټ راغللو هغه کې تقریبا 21 سیټونه او 21 کې یا 17 سیټونه چې کوم دي هغه د وزیرستان ولګه او هغه PMS کوم افسرانو. وجه څه دی؟ وجه دا دی چې اندغو حالاتو نه وزیرستان والا اوتي دي، اندغو حالاتو نه هغوی وتي دي، هغوی بیا ورسته ملا پرېدولی دی، هغوی بیا ورسته ایکسټریمیزم پرېدولی دی، هغوی بیا ورسته ډېر انتها پسندۍ پرېدولي دي او پښتونولۍ باندې کار کړی دی. پښتونولۍ باندې چې کله هغوی کار شروع کړو نو هغوی ترقي یې وکړه، هغوی مخکې لاړل، هغوی نه اوس افسران یاوځي، هغوی اوس نن سبا ټولو کې هوښیارترین قوم چې کوم دی هغه دوی نه ورته وایي. همداسې توری چې کوم دی انتهایي بنګه دا انتهایي هوښیار خلک دي. ما خپل جدي شاید تاسې ما سره اتفاق نه وکوئ. ما دلته ملا لفظ استعمال کوم. ملا مطلب دا نه دی چې کوم دلته مو علما دي، ملا مطلب دا نه دی چې مو دکې ټول راولو، نه، دلته ښه علما دي چې خپل دین سره رغبت لري، مینه لري، هغه د ولري. خو زیات نه زیات کار د څه کوم دی هغه علاقې کار د ټول یو کار میول شي، بل د پښتونولۍ باندې د کار وشي. که دا وشي که نه نو نه به دې علاقې کې شیعه وي، نه به دې علاقې کې سني وي، نه به دې علاقې کې یو بل رنګ و نسل وي. ټول به یوې علاقې دپاره کار کوي، ټول به یو بل نه زړه بدېږي، نه به بیا د کلیو سیزولي وي، نه به بیا د جنګونه وي، نه د دریام څه کوم دی، نه بیا دریام درته مخې ته راتلی شي. نن ته یو شه دریام څه کوم دی د ملیا ماتېږي. څه ماته د نه کدی ما دا ویډیو زم سره نوټ کوئ. دغو ملیا به بیا تاسې متوئ. کله په یوه ځای شوې بیا نه تا کې سورس کار کوی شي، بیا نه تا کې غدار څه کوم دی هغه بل چا ته کار کوی شي، نه بیا دلال کار کوی شي، بیا به ته یو وې او همدغې ترقۍ په منزلو باندې به ته روان وې. ډېره مهرباني.